د پی ایس ایل د نن ورځې په لومړني میچ کې کویټه ګلیډیټر حیدرآباد لوبډلې ته یو ډېر غټ شکست ورکړی دی. حیدرآباد لوبډلې دا دویم میچ چې دا میچ هم بایلو. حیدرآباد لوبډلې سره سایم ایوب کنسسټنټلی ناکامه ثابت شوی دی. دا هغه سایم ایوب دی چې د پېښور زلمي نه د حیدرآباد لوبډلې تقریبا 25 کروڑ یا 7 کروڑ روپۍ باندې اغشتلی دی. یعنی یو ډېر غټ قیمت باندې حیدرآباد لوبډلې سایم ایوب اغشتلی دی. خو سایم ایوب چې کم فارم دی هغه هماغه رنګې مطلب فیل روان دی څنګه چې د پاکستان په ټیم کې سایم ایوب کنسسټنټلی ناکامه دغه رنګ په پی ایس ایل کې هم دغه فارم مطلب آؤٹ اف فارم روان دی. دنه علاوه د حیدرآباد لوبډله دا پی ایس ایل د لومړنی ایډیشن دی. مارنس لبوشین کیپټن دی خو ډیره ناکامه روانه ده. ډیر میسټیکس د حیدرآباد د لوبډلې نه کیږي او د حیدرآباد لوبډله هغه رنګ تکړه ده څنګه چې د نورې لوبډلې دي. خیر نن چې د کویټه ګلیډیټر او د حیدرآباد کم میچ شو په هغې باندې ډیټیل سره خبره کوم. مکمل سکور کارډ در سره شریک کوم. راځو سکور کارډ طرف لا تاسو له په سکرین باندې ښکاري. لومړنی بیټینګ کویټه ګلیډیټر کړی دی چې 174 رنزونه جوړ کړي دي. 8 کلاډیان آؤٹ او شل اورونه مکمل وخوړي دي. لاست اور کې ښکلی بیټینګ کړی دی چونکې د کویټه ګلیډیټر بیټینګ چې کوم هغه هم سټرګل کړی دی. که سکور کارډ مونږ وګورو سعود شکیل 4 بار چال شامل حسین چې کوم دی د پاکستان ټیم کې دله چې کله مکور کړل شو نو دا مونږ وی پرشي کلاډي دی ځکه دا هغه رنګ پرفارمنس نو خو په پی ایس ایل کې په دویم میچ کې هم ښه بیټینګ کړی. په لومړني میچ کې هم 50 وخلی وه او په دویم میچ کې هم په 41 بالو 54 رنزونه جوړ کړي دي. رایل رسو 5 بال 0 حسن نواز 40 بال 53 خواجه نافع 4 بال 6 خواجه نافع اور بن مکډرمټ دا مهیش تکشانا یو بل پسې آؤٹ کړ. په یو اوور کې 2 وکټې واغشتلې. ټام کورن 18 بال 31 ټام کورن ښه اننګز کړی دی اور لاست اورز کې د زبردست بیټینګ وکړو. احمد دانیال 8 بال 6 الزاری جوزف 1 بال 0 ابرار 3 بال 9. کچر ښکته موږ راشو د کم د حیدرآباد لوبډله د هغې بالنګ لاین اپ وګورو نو بالنګ یې ښه بالنګ دی. مهیش تکشانا 4 اوور 24 2 وکټې ښه بالنګ کړی دی. رایل میریدس 4 اوور 38 3 وکټې ښه بالنګ. سایم ایوب 4 اوور 26 وکټې هم نه ښه بالنګ. عاقف جاوید 2 اوور 25 2 وکټې ښه بالنګ بوله زو یم. مارنس لبوشین 2 اوور 19 وکټې هم نه. حسن خان 4 اوور 40 وکټ یوم نه. حسن خان ناکامه ثابت شوی دی او ډیر زیات ایکسپنسیو بالنګ کړی دی. که چېرې موږ ورپسې بیا د حیدرآباد کنگز مین بیټینګ وګورو نو 134 رنزونه دی جوړ کړي په 20 اورونو کې او 8 کلاډیان د حیدرآباد کنگز مین لوبډلې آؤٹ شوي دي. د حیدرآباد کنگز مینز بیټینګ لاین اپ وګورئ لکه د سره هغه کلاډیان دي چې د ټي 20 ټیم د پاکستان د ټیم حصہ د پاکستان د ټیم ریګولر کلاډیان دي. د سره سایم ایوب وګورئ 4 بال 8 ماسداقت 2 بال 0 مارنس لبوشین 21 بال 23 عثمان خان 18 بال 14 عثمان خان وکٹ کیپر بیٹسمین د پاکستان د ټي 20 وکٹ کیپر بیٹسمین 18 بال 14 رنزونه. سعید علی 12 بال 7 عرفان خان نیازی 5 بال 33 حسن خان 19 بال 31 حماد اعظم 8 بال 6 مهیش تکشانا 3 بال 2 رایل امیریدس 8 بال 3 او د عاقف جاوید پکې بیټینګ نظر راغلی. نو تاسو د بیټینګ لاین اپ وګورئ بدودري پکې نامي ګرامي کلاډیان دي. نور پکې داسې ډیپ نشته دی په دې بیټینګ کې. نور پکې داسې اهم کلاډیان نشته دی په بیټینګ کې. ښه کلاډیان ورسره نشته دی. که چېرې ورپسې مونږ د کویټه ګلیډیټر بالنګ وګورو نو الزاری جوزف 4 اوور 39 یو وکټه ابرار 4 اوور 23 3 وکټې احمد دانیال 4 اوور 13 2 وکټې احمد دانیال ښه بالنګ کړی دی یار. ټام کورن 3 اوور 21 وکټ یوم نه. عثمان طارق هم ښه بالنګ کړی 4 اوور 26 یو وکټ او سعود شکیل هم پکې یو اوور کړی دی 10 رنز ورکړي دي او یو وکټ ترلاسه کړی ده. نو دا میچ کویټه ګلیډیټر د حیدرآباد لوبډلې نه په 40 رنزونو باندې ګټلی دی. کویټه ګلیډیټر 2 میچونه وکړل یو یې ګټلی یو یې بایللی دی. حیدرآباد لوبډلې 2 میچونه وکړل او دواړه یې بایلل. نو دا مکمل سکور کارډ کویټه ګلیډیټر ورسز حیدرآباد. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.